التشديد على من يقال ورجال ليس له دا هغه ځای چې تاسو ته ما ویل تفصیل به ترمذي کې راشي زموږ متعلق ستا د اردو والا ځای کې اردو والا د پاڼې غونډې وشو چې دا شیان دی بس څوک په ځان اعتراض کوي او د اصلي مسلک نه خواران نه دي بعضې نه ټول نه یادو بعضې ټول نه شکر دی پکې ډېر ښکلي لیکونکي شته الحمدلله هغه دا دی مولانا صاحب چې هغوی وایي چې د امام صاحب په لیز باندې قضا د قاضي ظاهرا او باطنا نافظه ده او دا ائمو ثلاثو په لیز ظاهرا نافظه ده او باطنا نه ده نافظه داسې ده بالکل داسې ده امام صاحب رحمت الله علیه په دعوه د اقوالو کې هېڅ قسمه مخالفت نه لري د ائمو ثلاثو مبسوط وګورئ زه به حواله درکوم جامع صغیر وګورئ شامي وګورئ عالمگیري وګورئ ما ورپسې کتابونه کتلي ځکه درته دعوه د اموالو کې امام صاحب هغوی سره هېڅ اختلاف نه لري څه معنی یو سړي په دروغه ګواهان بوت دی او په ځمکه یې دعوه کړې ده او قاضي ته لاړ او ثابته یې کړه چې دا ځمکه زما ده د دروغې ګواهان نو ګوره قاضي خو به ګواهان ورته ګوري هغه ته خو ګواهان صادقین ښکاري په فیصله وکړه چې دا کور د زید دی حالانکې د زید نه دی هغه فیصله وکړه چې دا کور د ځمکه د زید او د زید نه ده نو پلیس د ائمو اربعو قضا د قاضي ظاهرا نافظه ده ظاهرا څه جنګ ختم سبا دغه مطالعې د سره جګړه نشي جنګ ختم شو قاضي به خصومت ختم کړو جنګ یې ختم کړو نور باطنا نافظه نه ده که زید ته پته وي چې دا ګواهان مې له دروغې دي او کور زمانه دي ځمکه زمانه ده د استفاده د حرامه ده حرامه ده حرام ګناه ده کې دې پیدا د قاضي د قضا د وجې دله د ځمکه حلاله نه ګرځي اتفاق هېڅ اختلاف پکې نشته د پوه شوې په خبره د قاضي په قضا دله د ځمکه حلاله نه ګرځي دا کور حلال نه ګرځي دعوه په ځای په امر کې دا قص زما دی او دوه ګواهان یې پیدا کړل دا زغره زما ده دوه ګواهان یې پیدا کړو دعوه د اموال او قاضي خو به غریب ګواهانو ته ګوري ګواهان صادقان ښکارېدل خو کله ګټګیري وي شیخ الاسلام او خصوصیتینو نه څلور ګوتګیري اوچتې دي برابر دي پوه شوې بډې والي دي سترګو رانجې بچولې دي نو بس قاضي فیصله وکړه اوس هغه زغره د زید شوه اس د زید شو ټوپک د زید شو د قضا د قاضي ظاهرا څه بس قاضي خصومت ته پکې یو بل سره جګړې نه دي بچي یو بل سره جګړې نه دي خبره خلاصه شوه نور د قاضي د قضا د وجې نه استفاده د زید د تورې نه زرې نه اس نه اخیستل حرام دي هغه نه حلالېږي په دې اتفاق اوس پوه شوې په خبره اوس دویمه ته ما دا دویمه دې کې به تفصیل د تدریس ته کوم دویم څه دی امام صاحب او د هغې په منځ کې کما کم اختلاف دی په بعضې صورو کې درته ویل ادا د ائمو ثلاثو په لیز هر څیز داسې دی ولې هغې هم هر څیز نه وایي لږ صبر کوه د هغې کې به یو خبره درته کوم هغې هم داسې نه وایي خو خیر زه وایم چې د ائمو ثلاثو په لیز قضا د قاضي ظاهرا او باطنا نافظه نه ده صرف ظاهرا نافظه ده او باطنا نه ده او زموږ د امام صاحب په لیز په بعضې ځایونو کې ظاهرا او باطنا نافظه ده هغه کوم ځایونه دي مولانا صاحب یو دا چې د عقد او د فسخ د قبیلې شرطونه پکې ووایه یو دا وایي چې د چا نه وایي عقد او فسخ لکه نکاح شوه نکاح یو عقد دی او فسخ کېږي عقد کېږي بیع یو عقد او فسخ دی وګورئ دلته به اوس بیع وروسته به یو بل شرط باسو چې د عقود او د فسوقو د جنس نه وایي او که داسې شو چې هغې کې عقد نه جوړېده عقد نو چا هبه درته کړې ده د هبې دعوه ده فسخ پکې دي لکه میراث دی مثلا میراث کې درته پاتې شو پاتې وته هغې کې نه نافظه نه ده نو یو بدی چې د قبیلې د چا نه وایي لکه ده پې دعوه کړې ده چې دا ښځه زما په نکاح کې دا زما نکاح ورسره شوې ده دا یوه ده پې دعوه وکړه دې ښځې چې دې خاوند ماله طلاق
کړي دي دوه ګواهان یې صرف د فسخ د دروغ سړی په دعوه د نکاح وکړه یو عقد دی ښځې په دعوه د چا وکړه د طلاق وکړه یو فسخ ده د دې د قبیلې زه ورپسې دویم څه دي دعوه د سبب وی د ملک مرسله بني دا دعوه یې کړه چې دا کور زما دی دا دعوه یې وکړه چې دا ښځه زما ده دا کور زما دی په دې کې مني دعوه د سبب بلکې چې شرا ده دعوه د سبب بلکې چې هبه ده دعوه د سبب بلکې چې تزوج او نکاح ده دا دویم شرط شو دریم څه چې دا شی به هغه چې احتمال د انشاء به لري احتمال د چا به لري د انشاء به لري ګوره دې کې بیا دې وته بیا احتمال د انشاء نه لري نکاح پکې پاتې شو لکه څه طلاق پکې پاتې شو ما ته وکړه لکه سړی په دعوه وکړه چې دا ښځه زما منکوحه ده ګوره سبب نه یادېږي چې دا نه و چې دا ښځه سبب یې یاد کړي چې دا زما په نکاح نشته سبب یاد کړي چې دا ما په څه نشته ده په نکاح نشته وکړه اوس دا نکاح یو عقد دی ټیک شو خبره دویم څه دعوه د چا وکړه د سبب وکړه دریم څه دا احتمال د انشاء لري څه مطلب گواهان یې دوه قایم کړل د ضروري او قاضي ورته وویل چې دا د ښځه ده احتمال د انشاء څه معنی احتمال د انشاء دا چې که د مخکې نه ښځه نه ده نو اوس هم ښځه کېدی شي که د مخکې نه ښځه نه وه اوس هم څه کېدی شي ښځه کېدی شي ولې قاضي اختیار دی او که دعوه د مال وکړي چې دا کور ما غشتی دی او گواهان د دروغ جوړ کړي نو قاضي هلته ویلی شي چې دا ستا خو اغشتی نه دی خو اغشتی صحیح وایي خدایه نشي کولی او دلته ورته ویلی شي چې دا ښځه خو نه ده خو ما فیصله وکړه ښځه دې شوه ګورې ښځه دعوه وکړي طلاق ګوره ما وایي چې دعوه د فسخې به د طلاق او سړی وایي چې ما نه دی ورکړی طلاق بلکل مې نه دی ورکړی اوس قاضي ورته څه وایي اوس قاضي ورته ویلی شي دا خبره چې دا طلاق خو نه دی خو طلاق صحیح ما جدا کړي عندي کې خلق به قاضي فیصله کولی شي دا نه پوه شي په خبره او په شرع کې دا او په بیع کې داسې نه شي ویلی چې ته ما سره قاعده کړې ده صاحب اخو رضا د دواړو غواړي اخو د قاضي په حکم یې قاعده نه کېږي بل شرط پکې څه دی یو منټه دعوه د میراث بني دعوه د میراث د عقد او د فسخ وي د میراث باندې که دعوه وکړي چې دا زما ته د پلان په میراث کې پاتې شوی دي کې قاضي قضا ظاهرا او باطنا نافذه ولې مولانا صاحب دي کې قاضي دا ویلي چې دا کومې وارث ته خو شوی وایي خدای پاک نشي ویلي کړه چې وارث به نه وي خو زه شوی دا پکې نه کېږي محل بم صلاحیت لري څه مطلب د دعوه کوي دا مې ښځه ده خو ذو رحم محرم نه وګورئ که ذو رحم محرم وه نو محل صلاحیت نه لري لیکن د قاضي قضا د سر نه صحیح نه ده لیکن مولانا صاحب یو خبره یو بله هم درته وایم قاضي دا فیصله به په بینه وکړي په انکار د یمین به هم نه کوي څو شرطونه شو مولانا صاحب یو به عقد او فسخ وي بدأت عقد وفسخ عقد بي فسخ بي هبه وغيرت وتلي دویم بسی دعوه د سبب بي د ملک بني کې دا کور زمانه د سبب بخي کې شرع ده یا نکاح ده یا تزوج دی دریم بسی چرته لګاو چې انشاء احتمال بدلي سرورم به سقید لګاو میراث وغیرہ بني دعوه بني اګه انشاء نشي کولی او بل به سو وي کہ محل صلاحیت لري بل څه چې گواهان ضروري یمین بنا قائم صرف نکاح او طلاق پکې پاتې شو باقي د ارسو ولا اے مولانا دغه مسله دلیل موجود دی علی رضی الله عنه یاد لرئ الزوجاک شاهدان بس ټیک خدای نه ده خدای بالکل نه ده د دروغ گواهان قائم کړی دي او د قاضي په فیصله خدای شوا خدای ورته وی مال نکاح ته خدای دې گواهان درو دي په ځای په نکاح کړي بس قاضي له ولایت زوج او جوړی له خپل ځان ولایت دي قاضي له بچا ولایت دي
وطلاق کې مېر مالکین طلاق نه ورکړي او قاضي فسخ کوي کولی اجه طلاق ورکړي معمولی شی قاضي فسخ ډېر مضبوط شی دی لکه بیا یو خبر ولا ناشته نو تر ته ولا دا خدا واقع دا قاضي بالکل قضاء نافذه ده بالکل ظاهرا نافذه ده و باطنا نافذه ده خدا شوا لیکن امام سے کوئی فائدہ بدینا ہے جمع بنا تو ته پته ده چې درو دا جمع بنا خدا شوا فائدہ بدینا ہے اوه دې څه معنا مثال درکوم لکه په حیث کې چې دا خدا دا انتفاع ده په حج کې د خدا دا انتفاع ده خوشبوئی په حج کې د مغلوب کدا وایا انتفاع ده نو دې مطلب په امام صاحب اعتراض کې پوره پر دې سيزونه خلق ولا جایز کوي حدیث کوي نو په کې شرط لګاو خو بیا هم انتفاع نه لري امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ انتفاع غشت دی ګناه ده او کته تا به چې خدای د انتفاع نه شي غشته مثال مې درته نه نفاس ده حرام ده حرام ده خوشبوية في الإحرام ده مثال مثل ذلك دوخر بسيشة وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحق غير مبالغة بفعل قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقتله من النار ماليات سره تعلق لري فلا ياخذ منه شيئا كثر تعلق لري ماليات کې نه دي حقیقت کې څنګه څنګه وایي ماليات سره تعلق لري کې امام سے پورا مخالفت اس جو پورے مخالفت نکتا تو تر پسې شاه وفي الباب عن ابي هريره ابن ماجه کې دا شی په سنن کبرى ده به حقیقت دی حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح باب ما جاء في ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن القمة بن وائل عن ابي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله یو انما انا بشر چې پیغمبر کو برکات کې بشر او کوم نور او دوایو په اعتبار د هدایت ویل شو به عالم الغیب نه دی دا دې تاسو ما خطا کوي الحلبي عالم الغیب نه دی رسول الله مبارکات ته معلومه شو او بل دا چې په باب د اموالو کې قاضي د قاضي ظاهرا نافذ ده او باطنا نافذ نه ده والبسيط إن هذا غلبني على أرضي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق يا أرضي لما مملوك ده وما سر قبضة ده صلى الله عليه وآله وسلم الحرمي لك بينة قال لا قال فلك يمين وقال مسائل وباسا لو بيبا بينا قول تبينا نو بيبا مداري لقسم وركي كجرت بينا شتنو مداري لقسم نشي وركولي او بينا وطولي وي تبيين وسررازي شابزي شاب إن الرجل فاجر لا يبالي على من حدث وليس يتورع من شيء قال بينا دي إثبات تفارا دي مدعية هذه دعوة ثابتة الغالية ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أدبر لئن حلف على مالي ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض وفي الباب عن عمر بن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهم ده ابن عباس ده في الباب عن عمر بحقيقة شابه سنن الكبرى کی ابن عباس کا مسلم شریف کی رہے ہاں عبداللہ ابن عمر ترمذی کی رہے ہاں والأشعث بن قيس أبو داود كده حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعي اصل کے یمین پر منکر دے مدعی عموما منکری ہاں هذا حديث في اسناده مقال محمد بن عبيد الله الرمي يضعف في الحديث شبه من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله
حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة واخبرني ابن لسعد بن عباد اغدا جدا قاضي ولا فیصله وکړه په دې خدا کنه نو د دې ظاهرا نفاس پیدا صدا یو خصومت د پښو دویم دا چې په دې سړی باندې حد قذف نشتا بلدا کله خدای وسره جما وکړه رجم به نشتا او نه په سړی رجم نشتا انتفاق ګناه ده ولا او که چرته جما یې وکړه د قاضي فیصله کړی دا نو رجم په دوړو نشتا وجدنا في كتاب سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قضى باليمين مع الشاهد الواحد أي مسألة سوي. إذا يوم سوي سريع وقوي إذا بل جواب بدل قسم مخري. أنا كبخاري كم خبر كذا كنا ما سجواب كذا. قضى باليمين قضا باليمين يمين ده مدعي نه ده مراد يمين ده چا مراد ده مدعي ما شاهد الواحد يو شاهد سره غوارت ده يمين ده مدعي تمام دلائل سو واستشهدوا شهيدين من رجال فإن لم يكون رجلين ورجل نجيبات وصلين بها قد سرق الرباسي فالبدل قسم فرقا ويمينه فرقا واكدوا ذوي عدل منكم والبسيطة يمين په مدعي دي او يمين غون جنس په مدعي شو جنس تما سوا سره پاتې کیږي چې مدعي دی او په وخت دیونه یا گواهان دا ولا او یا قسم دی یو گواه یو قسم ذو البسيطة وفي الباب عن علي وجابر رواه ابن عباس مسلم کې او د سورق ابن ماجه کې شبه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب وبه قال حدثنا وجد قرابه كم ذكر وقول سهيل فكير أبكي متفرد دي شبه محمد بن أبان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جعفر دبلانا نعم كي محمد بن علي بن حسين دي دا جعفر على إمام جعفر صادق دي أبو جاتا بسوي دارين فكنا قلنا مغيبار بار ذكر كاجي لكن بستر كده كلا وكا بالي فلا مجبلين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال شاهد بردود دهار رضي الله تعالى عنه فيكم هذا بهذا مصدقة في مدارية قسم ورقتية وقويها. وهكذا روى سفيان الثوري وعن جعفر بن محمد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليمان هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. روى أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال. ميراث وغيرها ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. باب ما جاء في العدل. بس دا تجربي خبر ما کړی د بیا به درته ویم ان شاء الله. او که یو لاس په دې لاس په دا وکړو کنه